بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی زبیا تاسو ته د القاری دوست محمد چینل نا مخاطب یما او دا واقعا می دیده که پریخوا چی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی لیتا امام ابو حنیفه ولی وی دیرو حضراتو نن ټلیفونونو راغلی دي دو درې پکې علماء کرامو مو چون کې هغې ته دا قیسې یادې دي زه دا نیم چې هغې ته به د دې علم نه خو هغې چون کې زما د خولې نه اورېدل غواړي الله دې هغې له جزای خیر ورکړي. هغې باقاعده ماته ویل چې قاري صاحب امام ابو حنیفه ته امام ابو حنیفه ولې وی نو د امام ابو حنیفه تا امام ابو حنیفه ځکه وی چې ابو ویلی شي پلار ته ابو پلار ته وی حنیفه امام ابو حنیفه یعنی د حنیفې پلار د خپل نوم حضرت نعمان. اوس راځو واقعه داسې ده چې امام ابو حنیفه صاحب د چا نه پیدا شوی دی د والد صاحب نوم دی ثابت د حضرت نعمان رحمه الله تعالی علیه بن ثابت رحمت الله علیه په لاره تېرېده او دس چرندامې کولو سګوري یو مڼه هغه په نیر کې را روانه ده خو ده وایي دا مڼه وخوړه. یو روایت ګورې دا دی بل دویم روایت دا دی چې مڼه ورسره لاس کې ده او دی وایي چې زه به اودس چرندامه وکم او دا خو د اوبو کې را روانه وه بس دا خو زما سیز شو نه وبې خورم. نو نه صحیح قوي روایت داسې دی چې ده دا مڼه وخوړه. وایي د دقه وخت کې یو ذهن له سوچ راغی ولا دې ذهن دی چې یاره دا مڼه د دې تپوس پکار دی. نو ثابت رحمت الله علیه په دې نیر په دې اوبو باندې تېرېږي سګوري یو باغ په نظر راغی او په هغه باغ کې ښایسته مزیدار سړی ناست دی. دی ورته وایي السلام علیکم ای د باغ خاوندای په تاسو باندې د سلام وي. هغه د باغ مالک ورته وایي وعلیکم السلام ای نوجوانه په تا دې رحمتونه وي څنګه دې زما باغ ته تشریف راوړو. دا نوجوان ورته وایي قربان ستا د باغ نه یو مڼه راغلی دی او په ځان پوه شوی نه یمای هغه مڼه ما خوړلې ده بخښنې دپاره راغلی مای. هغه صاحب په زړه کې دا خیال راغی چې د دې نوجوان دومره پرهیزګاره دی دا نعمان بن ثابت ورته یادې چې دا دومره پرهیزګاره دی زما د باغ نه خو په سونو مڼې غورځېږي خلک یې خوري خو ما ته چا داسې نه دي ویلي. ویل نه جي زه مڼه نه بخمه ویل زه به یو په ډبل قیمت درکمه یو په 53 درکمه. ویل هیڅ چرم داسې نشي کېدی. وایي دې باغ کې به د سره ملازم شم نوکر به شمه خدمت به دې کوم چې کله ته رضا شوي ما ته دې مڼه بخله نو بیا به درنه زه ځمه. وایي کېنه صاحبه مڼه درته بخم خو شرط دا دی. وایي څه شرط دی؟ شرط ما ته په دواړو سترګو قبول دی د الله نه یېرېده یو مڼه. ګورې حرام سیزونه ګېړو کې ما اچوئ ښه مونږ او تاسو ته چې څوک د کیلې او د مالټې ګاډۍ حواله کړي مونږ ورته یې غم مه کوه پروا مه کوه ښه کیلې م ورمنډو یا خدای کیپسول چې ورته وایي او مالټې م خورو او پروا نشته تپوس نشته. نو زیات ساتئ پردي مال نه ځان ساتئ. نو دا د باغ مالک ورته وایي شرط مې دا دی ای نوجوانای زما په کور کې لور پیغله شوې دی که د هغې سره نکاح کولو دپاره تیارې نو مڼه بخمای. نوجوان ورته وایي چې ای د باغ مالکای ستا لور نکاح کولو دپاره بلکل تیار مای زما سم واده نشته خو په دې شرط د سرای ستا لور سره نکاح کوم چې مڼه به راته بخي.
ویل قربان مړه درته بخما خو زما په لور کې یو څو شرایط دي. نمبر 1 شرط واورئ، په سر باندې گنجۍ ده، غوږونو باندې کڼه دی، په سترګو باندې ړنده ده، خپو باندې شله دی. که داسې ماتې ګوړې لور سره مې نکاح کې نو مړه درته بخمای، ګینې هېڅکله به یې ونه بخمای. نو ثابت رحمت الله علیه د الله نه یریدی. اے دا باغ مالکا سو پوری چې زما زندگی وی ستا د لور خدمت بکومای، خو ما ته مړو بخای. اسې نای چې ورځ د قیامت چې الله پاک رانه تپوس کوي چې اے ثابت صاحبای راوړاندې شه پردۍ مړه دې ولې خوړلې وای. وی کم وقت کی چی نکاح وشولا ثابت رحمت اللہ علیہ خمزدار پلی کمرے لران نوزیم بی بی ناستی دا پالنگ کی. ثابت سے بوئی ما آوازو کچھ السلام علیک یا اہل البیت، اے دا کور خواندانو پتاسو دی سلام وی. وی دا زما دا پالنگای یو نوجوان پیغل جنی پاسی دا مرحبا مرحبا اے زما شوہر دن راشای. وی دا فوراً بہر شمای چی زما پالنگ کی پردی زنان ناستی دای. زنان ورپسی دا کمرین را بہر شولا اے زما شوہرا زستا بی بی ما آغا بی بی ما چی بیگام زما استای نکاح مولی سے پڑاو کردائی. ورطوی اے زما بی بی اول خورات داوایا چستا بابا جان ما تا ولی دروغ ویلی دی. ویل زما بابا جان کم دروغ ویلی دی. وی ماتے ویلی دی چی پسر باندی گنجئی دای، ستا خو غٹ غٹ ویخت دی، پا جبا باندی گونگئی دای، ستا خو جبا گویا دای، سترگو باندی رند دای، ستا خو سترگی بنا دی، غوگونو باندی کردای او ستا خو غوگونم کار کئی دکای چی زما سلام جواب دی راک او پخپو باندی شلدا تخو پخپو باندی مروغی بہر روتی. اے زما شوہرائی زما خاوندائی زما پلار کی زبوالا ندے دروغ والا ندے رشتیا وینائی کڑی دائی. کلچ زبولوغ ترسیدلی مائی زما د سر نلو پٹا قدری ندا کشوی. زما بابا جان رشتیا ویلی دی زما د سر ویختای ما سیوا چی تمی اس خاوند تاولی دا بلی چان دیلی دلی. غوگونو باندی کڑنی مائی لیکن پدی غوگونو باندی ما دا پردو ناری نخبری ندی اوری دلی. خپو باندی زکشلی مائی کلچی بلوغ ترسیدلی مائی زد کور نبہر نیم وطلی. رازا شوہرہ نو امام ابو حنیفہ والا اللہ پاک بچے ورکو کال بعد دا ثابت سے بچے آغا اللہ پاک امام ابو حنیفہ پیدا کو مور پاک دامنا او پلار پاک چی یو مانی پسی سونا مزن کریو بخن غوختا او مور آغا زنانوا چی ما دا تذکرو کو چی دا حاغی لپٹا قدری دا سرنا ندا کشوی قرآن راوالوا. قرآن کی اللہ فرمائی الطیباتو والطیباتو للطیبین، پاکو سړو د پاره پاکی بی بیانی، پلیتو سړو د پاره پلیتی بی بیانی. نو امام سیب پا دا جامع بانی داغ قدر نو لگیدلی. اللہ پاک آغا لدومر علم ور کریو. دا دا امام ابو حنیفہ سیب مختصر غنتی واقعا ستاسو دولان دی ما ذکر کلا. اللہ پاک دی پی مالا او تاسو طول لدى عمل کولو توفیق را کی. زما دا ٹیلیفون نمبر 0312 83 4 83 53
ان شاء الله نوی نوی واقعاګانې چې چا مانه غوښتي دي او ټلیفون یې کړی دی ان شاء الله مقرنګ واقعاګانې به ستاسو مخې ته زر تر زره راولمه. سبسکرایب کوئ، شیر کوئ، په خپلم پې عمل وکئ او نورو ته هم ور ورسوئ چې ټول پې عملونه وکړي. الله دې موږ او تاسو له جزای خیر راکړي. واخر الدعوانا الحمدلله.